شو السلام علیکم قدرمندو د ټولو نه مخکې زه د خپل زمونږ ټي وي د طرف نه تاسو ټولو ته د اختر ډیره مبارکي وایم. د هغې نه وروستو زه په یو سی نصرت خیل ضلع شنګله خرو کې موجود یم چې دلته د زمونږ علاقه ده او زمونږ د علاقې چې ده کله چې د اختر مونځ د خلک راشي جومات ته د اختر مونځ وشي د هر یو کور نه چایانې را رواني او چاولې را رواني الواګانې را رواني نو ټول په جمع کینی یو ځای نشته وکړي. کله چې نشته وشي دا خلک د یو بل سره ګډې بډې وکړي او کمې ګیلې شکوي چې د دوی په دې 11 میاشتو کې شي نو هغه په دې کې دوی یو بل ته معافی وکړي هغه ختمې کړي او بیا د یو بل کورونو ته لاړ شي. نو هر څه چې په دې کال کې شي دی هغه دوی یو بل ته معاف کړي او زمونږ کوم امام صاحب چې دی لکه د جومات هغه هم ډېرې خوږې خبرې کړي دي. نو تاسو ګورئ په دې بل ته د دې نه مخکې هر څه چې د دې نه وروسته چې کوم دا هغه ختم د الله د رضا دپاره موږ یو بل څه کړو معاف کړو ځکه چې کله بندګان یو بل معاف کوي نو الله رب العزت هم معاف کوي. کله چې بندګان آپس کې یو بل باندې د رحم معامله کوي نو اسمان والا په دې ځمکه والا باندې څه کوي د رحم معامله کوي. نو زمونږ ستاسو هم دغه د رحم معامله ده چې یو بل سره په ساګو په بل شي باندې ګیله معنا راغله هغه موږ نن څه کړو د دې ګډو باډو سره هر څه ختم کړو. د نن نه د یو نوي ژوند آغاز وکړو. هغه نوی ژوند به صحیح په اتفاق سره او په اتحاد سره یو بل سره چلېدو کوشش ټیک شوه او یو بل سره یو بل له دعاګانې کول یو بل سره مرستې کول دا چې کوم دا زما ستا په ژوند کې نن نه پورته یو نوی دغه شروع شو. انشاءالله ټول خو په دې کوشش کوو که نه انشاءالله رب العزت